الله رب العزت ډیر زیات انسانان پیدا کړي دي. بعضې انسانان داسې چې هغه ډیر زیات مجبور وي، هغه د الله رب العزت په نوم باندې سوال کوي. نو کوم کسان چې الله رب العزت په نوم باندې سوال کوي، نو مونږ خو مسلمانان یو، نو که د چا نه د الله رب العزت په نوم باندې سوال وشي، نو خلک خامخا پیسې ورکوي، روپۍ ورکوي. لیکن بعضې خلک داسې دی چې ښې وس کېږي، هر څه کېږي، د مزدورۍ وسې کېږي، دغه رنګې د کاروبار وسې کېږي، الله رب العزت روغ رمټ پیدا کړي، بیا هم د الله رب العزت په نوم باندې سوال کوي، بیا هم دی په غلطه طریقه باندې د پیسې پیدا کوي ځان له. نو ګوره دا ډېر زیاته بده خبره ده چې تا له الله رب العزت صحت درکړی دی، ته بیا هم د الله رب العزت په نوم باندې سوال کوي، د خلکو نه پیسې غواړې، الله رب العزت ته سجده ولګوه، د الله نه وغواړه، الله رب العزت په دې په سوال په 2 چنده او په 10 چنده باندې درکړي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو کس به ډېر داسې چې سوال به کوي، یسأل الناس، د خلکو نه به سوال کوي، وس پې کېږي، بیا به هم دی سوال کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به دا کس راوستی شي او مخ باندې به صرف اډوکي غوښه به په مخ باندې نه وي. د ګوره څومره لوی او د عذاب خبره ده چې ته قیامت په ورځ باندې راشي او ستا په مخ باندې اډوکي، ستا په مخ پسې اډوکي نښتې او غوښه دې مکمل لرې شوي. خلک به وایي دا هغه کس دی چې په دنیا کې ښې وس کېده، بیا هم د الله رب العزت په نوم باندې بې ځایه سوالونه کول. نو سوال مه کوئ، دا انتهایي عظیمه ګناه ده چې وس ته چا کېږي. ګوره غوره کس هغه دی چې ښې پته خلکو ته چې وس یې نه کېږي، بیا هم دا سوالونه نه کوي، بیا هم الله رب العزت ته سجده لګوي چې یا الله ستا نه غواړم، چې مخلوق نه غواړم، یا الله مخلوق مې ذلیله کوي، خبرې مې راته کوي، راکوي هم نه، او چې راکړي نو یا الله 10 روپۍ راکوي، یا الله ستا نه ولنه غواړم. نو داسې خلک ډېر زیات دي په دنیا کې، هغوی له پیسې ورکوئ، په دې کې ثواب هم ډېر دی. چې کوم خلک سوال نه کوي، پته یې ته چې دا سړی غریب دی، وس یې نه کېږي، هغوی له پیسې ورکوئ، هغوی سره امداد کوئ.